السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې. د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې په افغانستان کې خطرناکه زلزله راغلې ده. د زرو نه زیات کسان پکې شهیدان شوي دي او نور داسې ډېر زیات کسان پکې زخمیان هم دي. یوې کورنۍ پکې 17 کسان شهیدان شوي دي. د ویډیو تفصیل تاسو لا موږ نور هم درکوو. کو تاسو موږ سره په دې چینل کې نوی یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مهادره سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره غنټۍ نشان وهئ چې هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو، په افغانستان پکتیا کې یو خطرناکه زلزله راغلې ده چې د یوې کورنۍ پکې 19 کسان شهیدان شوي دي. ټوټل تعداد پکتیا کې چې کم زلزله کې شهیدان شوي دي هغه د زرو نه زیات دي. له عملیات شروع دي، تعداد د شهیدانو تعداد رو تر رو زیاتیږي. الله تعالی دې ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو، دا زلزله ډیره زیاته تیزه وه، ډیره خطرناکه وه چې 6.1 شدت کې زلزله وه. دا زلزله د شپې راغلی وه او ډیر زیات ماشومان هم پکې شهیدان شوي دي. دوستانو، زمونږ غټو سرمایه‌کارو ته دا درخواست دی چې دې شهیدانو کورنۍ سره دې भरपूर تعاون وکړي شي او هر یو اخراجات یې پورا کړی شي. زموږ حکومت هم دا درخواست دی چې دوی سره دې مرسته وکړی شي. د کرکټ لوبغاړی راشد خان هم ورسره 2 میلیون افغانو روپو مدد کړی دی. نور داسې مالدار خلک یې ورسره مدد وکړي. الله تعالی به ورله اجر ورکړي. عزتمندو، دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره غنټۍ نشان وهئ چې هر یو نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.